سترك آدم يما شارك آدم يما شراب يما فسالم محمد رسول الله وزمن آخر ليس هذا آخر ليس هذا ما نفسي زمن دي توارد أقوان زمن آخر ليس هذا پیغمبر زمن آخر ليس هذا چې تاسو قانون لاس کې واخلئ لیکن دیو ته وایو تاسو قانون مؤثر کړئ هغه خلکو ته ګلاب سزا ورکړئ چې دلته د قوم اهتمام جوړ شي او دلته راکاږو ما عرض کوو بله ورځ خبر راغی هلته قرآن بې حرمتي شوی موږ نه ورکوو د دې اجازت چاته نه د دې دعوت چاته ورکوو چې تاسو خپله باندې راوځئ مجرمانو ته سزا ورکړي ځکه دغه هم یو معیار قایمول دي دا سړی واقعي ګستاخ دی که ده واقعي بې حرمتي یې کړې ده که نه ده هغه د بې حرمتۍ هغه بې حرمتۍ او د ګستاخۍ هغه تعریف په ده باندې صادق کېږي که نه صادق کېږي لیکن کله چې دومره کلاو ګستاخي کېږي کله چې دومره کلګر ګستاخي کېږي یقین وکړئ یو مسلمان په رګونو کې ګوله چې شروع وي د خپل ایمان باندې هغه وجاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه وه هلته قانون هم موجود و هلته قاضي و عدالت هم موجود و لیکن کله کله یو چا دغسې سړي ګستاخي کړې وه بیا هغې د قانون او د عدالت او قاضي انتظار کله هم نه وکړي ابو داود شریف کې حدیث دی یو وینځه یو زنانه هغه چا قتل کړې وه سحر ته چې د مقدمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله نبي علیه السلام تپوس وکړو دا چا وژلې ده هغه صحابي نابینا و پاڅېدو الله پیغمبره دا ما وژلې ده او پلانکې دا دې ولې وژله الله پیغمبره ستاسو په شان کې ګستاخي کوله بېګاره شپې به زما دی د ګېډې نه زما د ملغلرو په شان دی دوه سپین سپین ښایسته بچي یم لیکن بېګا ستاسو په شان کې ګستاخي وکړله بیا ما برداشت ونه کړی شروع خپل خنجر مې راواغېستلو په هغه ځای کې مې ورته کار تمام ابو داود شریف کا حدیث مستند کتاب دے اچھا دے گا الفاظ میں کی موجود دین اللہ پیغمبر فرمائے اشهدوا ان تمہا حضرو تاسو گواہ شید دی منزی من حضر دا مستند احمد کے الفاظ موجود دی الا ان تم فناوت حضرو خبردار دی منزی من حضر دا بدے اس سے ضرور نشت دلته کې یو طرف ته بې حرمتي کافر کې بل طرف ته مسلمان کې غیر شعوري طور اخبارونو کې اگر قرآن مجید اوراق راخلي اگر ټیشو پیپرو کې بدلوي اگر قرآن مجید اوراق راخلي هغې کې پکوړې ورکوي اگر قرآن مجید اگر کاغذونه راخلي هغه مقدس اوراق راخلي هغې کې مخې ته نور سوداګانې ورکوي باید چې زموږ حکومت د دې شیزونو مخنیوی وکړي باید چې زموږ حکمرانان که ورسره چې د اقتدار واګې ورسره وي هغه د دغې مخنیوی وکړي د دې لپاره قانون سازي وکړي قانون سازي شوې ده عمل درآمد ورباندې دې وجه نه زه خپل وروڼو ته م وایم فیض الرحمان محمدي صاحب د هغوی ملګرو ته انشاءالله العزیز موږ د تاسو په شا باندې ولاړ یو څه قسمه تاوړي موږ درسره کوو موږ درسره ولاړ یو بلکې هر مسلمان به دغه کوي دا د هر مسلمان فرض دی انشاءالله العزیز موږ به خپل کتاب په هرې طریقه صحیح په هر پهلو سره چې د دې به حفاظت کوو انشاءالله العزیز د ده د عظمت به حفاظت کوو انشاءالله العزیز یوه خبره بله کوم ما خو مضمون اوږد کړی و فیصل راورسېدو ختموم لیکن یو خبره درته کوم د دې قرآن بې حرمتي یو بل صورت هم شروع دی په دې وخت کې تاسو که ګورئ ما مخکې وویله کوم وخت کې چې زمونږ د مسلمانانو علماو د لاسونو نه د اقتدار واک یې لاړې علماو ته وویله ستاسو حکومت سره کار نشته د اسلامي حکومتونه خلافتونه چې کوم وخت کې ختم شو حکومتونه د بې دینه خلکو لاسونو ته لاړه هغوی ته دا پته نه وه چې قرآن 30 سپارې دی که 40 سپارې دی د اقتدار واګې د هغه چا په لاسونو کې وایي چې سوره اخلاص قل هو الله احد ورته په کاغذ باندې لیکو هغه کاغذ ته ګټل نه شو ویلی په دغسې معاشره کې به مونږ په دغسې دور کې به مونږ د هغوی نه څه توقع وساتو امید به وساتو چې دا به زموږ د دین حفاظت وکړي یقینا کله نه شو ساتلی دې وخت کې تاسو وګورئ زموږ د قرآن بې حرمتي په یو بل صورت کې تاسو وګورئ زموږ د پېښور په اطرافو کې زه علماو باندې اواز کوم منیر شاکر په نوم باندې چې کومه فتنه ده یقین وکړه الله د کتاب تحریف کوي د الله کتاب پسې پوهې او استهزا کوي دې وخت کې دې اختر نه مخکې که تاسو علما ناستې که دوی کتلي وي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت باندې خبره وکړه ویل نبي علیه الصلاة والسلام مثال د یو ډاګي دی سره او د هغې دپاره وی ویل رسول خو د رسالې نه دی رسول هغه چاته ویل کېږي چې هغه رالېږلی شوی لهذا که رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغام قرآن راوړي هغه رسول دی که رسول پیغام نه راوړي خپله خبره کوي دا رسول نه دی او د هغې دپاره هم ګستاخ چې کله دویم دلیل پېښ
پیش کوو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم هغه د الله اطاعت اصل دی د رسول او د اولي الامر بادشاهانو اطاعت نشته دی هغه انداز دا و بلکې کله رسول او اولي الامر هغه د الله خبره کوي یعنی قرآن د اولي کول کړی وي دا د هغه اطاعت شته دی او نه د هغه اطاعت نشته پر فیسبوک باندې اوس هم موجود دی هغه په پیج موږ هم ځان سره محفوظ کړي ده دی وایي که اوس پکې چېرته د اولي الامر احادیث راشي او که چېرته د پیغمبر احادیث راشي وایي بیا خو به د اولي الامر نه هغه فقها مراد نه اخلي دا بادشاهان ورنه مراد وایي که چېرته د اطیعوا الرسول احادیث راشي د پیغمبر د احادیثو کتابونه لیکلی کېږي بیا خو به د دې بادشاهانو خبرې حجت وي بیا خو به دا هم حدیث لیکلی ته سوچ وکړه ستا د پیغمبر تشریح ستا د پیغمبر حیثیت د هغه په نسبت باندې هغه د یو شرابي کبابي د یو عیاش بدماش بېدینه بادشاه سره ورکوي یعنې د ده په د رسول د اطاعت حیثیت هغه دی کوم چې د زرداري د حیثیت اطاعت دی کوم چې د شهباز شریف صاحب دی یعنې د ده په نظام مسلمانانو ته تاثر ورکوي په یوټیوب په جټکا نن هم هغه پیغام موجود دی هغه خلکو ته څه تاثر ورکوي د رسول الله د احادیثو درجه صرف دومره ده د هغې مرتبه صرف دومره د زموږ په دې وخت کې د شهباز شریف د خبرو ته نه اوسېدل قسم په خدای الله قرآن داره پروت دی دې اختر نه مخکې ما پر فیسبوک وکتو او کله چې ما واورېدل زما دې سر نه داسې بړاس خطو بړاس وایي موږ موجود یو تر اوسه پورې د رسول الله دغسې بې حرمتي کېږي او د هغه بې حرمتیانې د حد نه اوښتې په دې وخت کې د حد نه اوښتې د قرآن الفاظ هم په تواتر سره 1400 کاله راغلي معنا هم راغلي دي هغه الفاظ متواتر نه دي لیکن معنا نه مومي ما ورته دې اختر نه مخکې بیا جواب ورکړو ما ورته ویل ته چې رسول د رسالې نه دی د رسول لغوي معنا اخلي ما ورته ویل په احکاماتو کې خو لغوي معنو له اعتبار نشته دی اصطلاحي او شرعي معنو له اعتبار دی که لغوي معنو له اعتبار وي بیا خو به ته د دین بیړو چپه کې لږ سولات راواخله د مونځ سولات معنا د تعلیم سولوین کوناټي وځول بیا مونځ هم چټي ورکړې لغوي معنو باندې عمل وکړه د حج معنا د قصد اراده کول بیا مسلمانان ځان ولې ستړي کوي ورته د حج معنا دغه ده بیا خو معنا وکړه د صوم روژې معنا وکړه مطلق انسان د درې مل په لپاره خوراک څښل چې معنا بندېدل بیا خو د دین احکاماتو ته بنیاد وایستلو اسلامي تپوس هم کړی ما ورته ویل بیا خو د الله منم په لغت کې د معبود هغه چاته ویل کېږي چې عبادت یې کېږي تا خو په خپل کلپ کې وویله چې کله که رسول د الله خبره کوي قرآن پیش کوي بیا رسول دی که کله د الله خبره قرآن نه پیش کوي خپل احادیثو ته هغه رسول الله خبرې وایي وایي که چېرته هغه پیش کوي بیا د دې اطاعت نشته دی د دې سره رسول نه دی مګر ستا په نسبت الله په لغت کې معبود ته ویل کېږي اعتبار لغوي معنو لري که کله خلک د الله عبادت کوي د الله معبود دی ورنه ګستاخه ټول اعلانو کې کله خلک د الله عبادت نه کوي بیا معبود هم نه دی او زموږ ستاسو عقیده ده نبي علیه الصلاة والسلام زموږ ستاسو پر رسول دی که نه دی وایي دی که نه دی قرآن هم وایي وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا هغه د پوره انسانیت دپاره تر قیامته پورې نبي هم دی رسول هم دی حالانکې هغه د وحي سلسله منقطع شوې ده ته خو اوس وایې قرآن وایي د قیامت په ورځ به هغه رسول وي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا نبي علیه السلام بېشت شو نو شوی انک لمن المرسلین الله ورته خطاب کوي پیغمبر ته مرسته رب المرسلین دی ته رسول یې ته پیغمبر یې ستا کې صحیح احادیثو کتابونو ته نه کېږي دا د مفتي شفیع صاحب غلام معلم په قرآن اوچت کا 14مه سپاره کې سورې طه د لاندې چې کله په ځای ذکر کې روایت راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خطاب د بعثت نه 2000 کاله مخکې شوی او ما ورته ویل ته چې وایې دا اطاعت رسول تا قیاس شو په امر باندې ما ورته د رسول الله د خبرو په باره کې خو نص موجود دی قرآن وایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ګستاخه د بادشاهانو د خبرو د حجتیت په باره کې به ته دغسې نص پیش کړي زه تاسو نه یو تپوس زموږ د علما وایي وحي په دوه قسمه ده په څو قسمه ده وایي په څو قسمه ده یو ته هم وحي مطلوب وایي ورته غیر مطلوب یو قرآن دی بل حدیث دی دا دواړه د چا د طرف نه دي وایي د چا د طرف نه دي زه یو مثال تاسو ته درکوم قرآن مجید راواخله الله حکم کړی دی اقیموا الصلاة تاسو مونځ قایم کړئ الله زمونږ څه تفصیلات دي د ورځې څو رکعتونه دي څو مونځونه دي د هر مونځ رکعتونه څو دي د هغې تفصیلات څه دي پوره قرآن اوچت کړه قرآن د هغې نه خاموش دی د هغې دپاره درېیم قسم وحي پیغمبر ته راغلی ده وحي خفي ورته ویل کېږي پیغمبر په هغې کې تفصیل کړی دی د دې وجې نه محترمو مونږ او تاسو که صرف قرآن ومنو احادیث ورمنو دین دې کنډم کېږي نن یو سړی پاڅېږي تا ته وایي یاره تراویح نه منم ولې د دې لفظ نشته دی زه قرآن
قرآن من حدیث تو سو کاله رسته جوړ شوی دی دغه منکر حدیث په دیو کې ټول په فیسبوک کې دا کلیپ موجود دی وای احادیث دا 200 کاله رسته لیکل شوی دی دا ایرانیانو د ځان نه جوړ کړی دي مسلمان ورزستانه ته دوستو سبا ته بدل کیو سره پاتې دا ته وای موږ بنانا لیکن پنځه منځونه در سره نه مرو د دې رکعتونو در سره نه مرو د دې تفصیلات در سره نه مرو بابا ولې نه مرو ځکه قرآن کې دې ذکر نشته او حدیث بل نه په بها بل نه سبا ته بل پاتې زهج منما لیکن دا حج دا تفصیلات نه مرم بابا ولې نه مرو ځکه قرآن کې دې ذکر نشته بل نه پاتې زکات پرز منما لیکن دا تفصیلات دې نه مرم بابا ولې نه مرو ځکه قرآن کې دا تفصیلات نشته بل نه پاتې